صحیح ده. نو داسې به اوس مونږ داسې کار کوو، روډ رنر ته به لاړ شو، روډ رنر پروګرام به کولاو کو او دلته کې کینګ نه په سعودي عربیه دا ډېر شي ملکونه مونږ به پکې دا دغه کو سلیکټ کو. بیا د هغې نه پس هغه نمبر چې مونږ کم په څه ټایم خپل رجسټریشن کولو ورکړی و هغه نمبر چې کوم دی اوله د اولنۍ پیرې دپاره صرف فارګټ پاسورډ کو مونږه. نو فارګټ پاسورډ کول نه پس د مونږ له چې دی که نه دغه راکړه د مونږ له فارګټ پاسورډ کول د مونږ له نمبر وله مونږ ورکو او سبمیټ یې وکړو د مونږ ته پاسورډ راولېږلو. صحیح ده. پاسورډ رالېږلو نه پس هغه پاسورډ چې کوم د ما ته راولېږلو مونږ هغه د شپږ 6 ډیجټ شپږ دغه دي شپږ هندسې دي هغه پاسورډ وله مونږ اوس ورکوو. دې دا مونږ لاګین کړو. صحیح ده. دا اوس پروګرام مونږ ته لاګین شو، دا اوس مونږ ته پروګرام تیار کړ. ټوله لاندې وګورئ ټوله بیخي لاندې اولنی شی څه دی؟ سټیټس دا دی مطلب چې لکه دا ټایم ستا څه پوزیشن دی. د دې چې لکه د سټارټ ورکینګ ما وویلو نو ما ته به طلبونه راتله شروع شي فوراً. نو دا سټارټ د ورکینګ نه بعد نو سټاپ ورکینګ دا وځو د سټاپ ورکینګ لکه ناټ ورکینګ په ټاپ باندې چې کرنټلی سټیټس زما سره ناټ ورکینګ زه په کار شوي کار نه یم چې کله دا بټن زه ووهم نو زه په کار باندې شم فوراً ما طلبونه راتله شروع شي ډیلیورین به راځي. دا به موږ اوس وکړو. بیا د هغې نه پس دویم شی دویمې شی څه شی دی دا به لیټر کو دا بیا څه ټایم باندې 5 سټار وله ورکوي څونه سټارونه ورکوي ډیلیوریز دا چې کله موږ د بر نه پیسې ګوته راکوو دا به ریفرش کېږي. صحیح ده. نو دا به دا چې ریفرش کېږي نو د هغې سره به طلبونه راځي. صحیح ده. درېیمې شی چې که نه دا میپس دی. میپ مطلب دا دی چې لکه په کوم ځای کې د دې پورې علاقې کې چپ چاپېره ناست د هغې علاقې میپ تاسو له درکوي. دا هسټري دا چې تا کم طلبونه کړي دي ډیلیوریانې دي کړي دي هغه به تا ته ښایي چې لکه په دې کې ما په د څو روپو ډیلیوري وه په کوم ځای ته مې ورسوله څو ما ته میلاو شي څو دغه ته میلاو شي چونکې اوس دا مونږ دغه کړو. صحیح ده. او دا زمونږ په اخر کې څه دی والټ دی. په والټ کې والټ مطلب لکه زما بټوه کې زما سره دا ټایم 100 روپۍ پرتې دي. ها د رجسټر کېدو نه رجسټر کول نه پس به اهم ترین کار دا کوئ چې تاسو په دې کې اوله پیسې اچوئ په دې خپل والټ کې چې دی که مدینه کې خو اسواق العثیمین چې کوم دی که نه په هغې کې په اسواق العثیمین کې دغه میلاویږي د دې کارډ میلاویږي نو کارډ به ورته وخېژوئ. صحیح ده. د هغې څه طریقه کار دی نیټورک کې لږ مسله ده. مونږ وای فای بند نه کړه. صحیح ده. صحیح شوی نه نیټ دا و زمونږ سره ښه اولنی کار چې کله نیټ کله پروګرام چالو شي رجسټر شي تو نو دې ته به اوله یو 50 ریال بیلنس خامخا وخېږي. بیلنس دا هغه والټ هغې ته وایي چې په دې کې به ستا پیسې پرتې فرض که بعض اوقات 2-3 قسمه طلبونه په دې کې اولنی ټایپ طلب دا دی چې لکه تا د ډیلیوري طلب رالو تا اوکې کو نو تا ته په هغې کې دلې کوي تا په دې کې چې که نه 15 ریال میلاویږي. تو به لاړ شي د کسټمر نه لکه فرض که د 70 ریالو طلب دی تو به د کسټمر نه 185 والي نو دې بعض اوقات څه کوي دې 50 نه دې به تا ته وایي چې د 70 ریال طلب تو به د کسټمر نه چې کوم دی که نه عمیل چې کوم دی زبون دغه نه به چې دي د هغه نه به تو 82 ریال والي نو هغه 3 ریال به د کوم طرفه راځي نه دغه 3 ریال چې کوم ستا اضافي کم دی که نه به تا ته بټوې ته راولېږي. فرق اساس سره بیا څه ټایم بیا بعض اوقات داسې کېږي چې لکه یو کس هغه آنلاین پیمنټ کړی آنلاین پیمنټ دې ته وایي چې لکه هغه د خپل کریډټ کارډ په ذریعې پیمنټ کړی کمپنۍ ته ډایرکټ و کمپنۍ ته کړی کمپنۍ بیا هوټل ته کوي نو په هغه پوزیشن کې به چې کله تو طلب اوکې کړې نو تو به لاړ شې طلب د هوټل ته راوچت کړي تو به هوټل له هم روپۍ نه ورکړي او د چې کوم کس له طلب اوسي هغه له به هم پیسې نه ورکړي او ستا چې کله ډیلیوري دې ختمه کړه اوکې دې کړو دغه ختمه شو ستا پیسې چې کمې دي هغه ته ستا دې والټ ته راشي. صحیح ده. او درېیمې لکه 2 اپشن خو لکه څنګه سره دا شولې که نه او درېیمې اپشن خو دا دی چې بس لکه ستا چې کم دی هغه پکې لیکلي د 12 ریال ستا پکې پرسنټیج یا څونه شي هغه چې څه وخت ورځي هغه به تا ته نقدي میله فرق تا ته 60 ریال طلب راوچت کړي تا ته به ویلي تو به د کس نه 72 ریال والي نو تو به لاړ شې د کس نه 72 وال دا به ستا 12 ریال میلاو شي.
دا دوه درې قسمه یو کریډټ یو یو چې دی که نه کیش وي نو نو هغه کریډ او کیش کې دا فرق دی نو ستا بټوه چې دا والټ چې دی که نه دا فایده وي چې لکه ستا چې دو سره څه لین دین یا هغه په دې کې یا دریم ټایپ یو دا طلب دی دا ټایپ طلب دی لکه فرق ستا سره په والټ کې اوس پیسې زیاتې شولې لکه ستا سره د 50 نه سیوا شولې 70 شوې 100 شوې 200 شوې نو بیا به تا ته لکه فرق داسې یو طلب راشي چې لکه دا طلب دی د 60 ریالو طلب دی تو پیسې د خپلې والټ نه د بټوې نه پرې کول غواړې تا ته به آپشن راشي که تا اوکې کو نو تو به هوټل ته لاړ شي په هوټل کې پیسې نه ورکړي ستا نه به چې دی که ستا به د بټوې نه پیسې کټ شي ستا د والټ چې دی دې نه پیسې کټ شي چې کله طلب ورسي نو تا ته به د هغه ځای نه پیسې نغدې میلاو شي نو هغه پیسې به ستا د بټوې نه کټ شي تا ته به نغدې میلاو شي لیکن بټوه چې لکه چې بټوه کله 50 ریال نه ستا سره سیوا یې که نو بار بار به تا دغه راځي چې لکه تو د بټوې نه پیسې کټ کول غواړې نو دې نه ښه خبره دا ده چې نه تو نوکې کم از کم 100 ریال بیلنس ځان سره ساتي د 100 ریال بیلنس ساتلو دا فایده ده که فرض کړئ چې د 100 ریال شاوخوا تللی لکه ستا سره بیلنس والټ بټوې کې کم دی نو هغه بیا هنګر سټیشن ډایرکټ دغه دا کوډینګ سیستم دی هغه د کالکولیټ کوي چې د کم کس سره څونه پیسې دي نو چې کوم هوټل ته فرض کړه کم کس نږدې او دغه سره بیلنس پوره وي نو ولې طلب هغه ته ځي ستا سره بیلنس کم دی پوه شوې لکه ستا سره 60 ریال ته په هغې کې د 40 ریال طلب ستا سره 20 ریال دی لیکن کس چې زبون چې عامل چې کم دی که نه هغه داسې طلب کړی چې هغه آنلاین پیمنټ کړی دی یا داسې څه بله څه داسې خبره پکې نو په دې حالاتو کې به ستا سره 20 ریال طلب پتا پسې نه راځي طلب باوره په هغې کس پسې ځي کم کس سره چې بیلنس ډېر وي سیوا پیسې ورسره زیاتې وي فرض کړه ستا سره 200 250 ریال بیلنس وي تا به د 250 ریالو په شاوخوا کې په رینج کې طلبونه زیات راځي چې لکه داسې هوټل دی دا طلب اوچت کلته کې اوس نو بیلنس په دغه کې لازم ساتل پکار دي مونږ اوس رالو سټیټس ته سټیټس کې مونږ سټارټ ورکینګ کوو سټارټ ورکینګ کوو نو دی دا فکس دی چې دی یو پیر ورکو بار بار به انسان تپوس نه کوي دا دی تا ته وایي چې وهیکل ټایپ چې لکه ستا سره څه شی دی موټر سایکل در سره کار دی دا ټول سره کاري دا به کار کوي که فرق دا داسې نه نو لکه تپوس وکړي دا به ورته داسې کوي او دغه به ستا سره دی تا ته وایي چې لکه تو په څه کې طلب په څه کې وړې نو تو ورته وایي چې زه په بیگ کې وړم لکه بیگ کې څوک نه وړي لیکن تو چې سټنډرډ لکه کم چې یو مناسب بیگ دی په هغې کې چې دی که نه زه د طلب وړم لکه په د زه ګاډي په سیټ باندې طلب نه ږدم زه په دغه کې وړم بهرحال دا بس داسې فارمیلټي داسې یو دغه رسمي غوندې کې کاروایي ده بس داسې کوئ هغې نه پس دلته ټیک کوي آی اګري ټو د پرایویسي پالیسي چې هغه پالیسۍ چې کوم نظام دی دوی ته تیار یم که پالیسي تو ویل غواړئ دې باندې د پالیسي په دې بلو کلر باندې ودي کلر باندې کلیک دی دا ته راکولاو کړي لیکن دا څوک نه وایي او نه څه ضرورت شته نو سټارټ بټن به ووایي په ټاپ باندې اوس ریډي چې لکه تو اوس طلب ته تیار یې نو اولنی ستا سټیټس دې څه شو کرنټ سټیټس تو اوس لکه ریډي یې طلب ته دویمې ډیلیوري ده صحیح ده دا به چې دي دا به وځو د ډیلیوري ته دا به وځو ریفرش کوم بار بار د بره نه بلاین طرف ته کوته دې سره کاږم دا به ریفرش کېږي ښه بره اوس په ټاپ باندې خیال وکړه د ښی طرف ته چې دي که نه د ښی طرف ته داسې لکه د غوږ دغه چې کوم هیډفون چې کوم یا بلوټوث هیډفون یا د هیډفون چې کوم دغه شان دی رایټ سایډ ته بالکل دا چې ټایم لیکلی شوی دی نه لاندې ګوره په دې پاسې چې دې د پاسه کلیک کړي نو دا فرض که تا ته څه مسله جوړه شوله نو د هغې په باره کې چې دی که تو د کمپنۍ سره خبره کولی شي دا اوس دی تا ته وایي هیلو تا جواب ور ورکړو که نه تو ورته لکه فرق تا ورته السلام علیکم دی به تا جواب لکه تا ته به وښیي په ټاپ باندې اوس لیکلي چې دا یعنې به دی طلب راللو صحیح ده دا اوس د شاورمر طلب دی او شاورمر چې کوم دی رسټورنټ زموږ نه چې دی که نه دغه کیلومیټر لرې دی 1.76 زموږ نه لرې دی او د هغې نه بیا مخکې کم کس ته چې وړه دي هغه 2 میټر او 2.22 کیلومیټر مخکې دی دلته اوس د ټول نه لاندې د طلب د څو دی د 82 ریال دي 82 ریال به زه دلته کې په هوټل کې ورکړم او 10.33 په ټاپ باندې په دې ودي کې شین کلر کې چې بره لیکلي دي که نه ګرین کلر کې دا به ما ته په دې کې ګټه میلاو شي نو چې دې ځینې اوس ما اکسپټ کړو د لاندې ټول لاندې اکسپټ شو نو دی به بیا ما له څه وکړي دی بیا ما له د هوټل لوکیشن راکړي دی بیا ما د یو بله ونډو کولاو شي په سر په ټاپ بټن چې کلیک دی ما د هوټل لوکیشن راکړي نو چونکې زه اوس طلب کول نه غواړم زه اوس چې دی که نه ویډیو رغول غواړم نو زه دلته کې داسې کوم دا زه ډسلاین کوم په ټاپ باندې لکه فرض کړه دا زه ډسلاین کوم ډسلاین مسله اوس دلته کې یو بله شوله ډسلاین چې کوم دی
ستا سره په یو ټایم باندې چې که نه تو مسلسل چې که نه 3 طلبونه ډسلاین کولی شي. یو پیریډ یې ډسلاین کو، دویم پیریډ یې ډسلاین کو، دریم پیریډ ډسلاین کو، نو پتا پسې پروګرام بند کړي. تو بیا د ګنټو په بعض اوقات چې لکه د کار چې کار کم وي نو بیا به تا 4-5 ګنټې بلاک کړي، که کار زیات وي نو بیا به تا نیمه ګنټې 2 ګنټې لپاره بلاک کړي. نو 3 طلبونه مسلسل نه ډسلاین کړي. ها طریق حل څه دی؟ حل دا دی چې پرېږده طلب دې په خپله لاړ شي. لکه یو پیریډ ډسلاین کو، دویم پیریډ ډسلاین کو، دریم طلب پرېږدي چې په خپله لاړ شي. په خپله به لاړ شي، په خپله څه لږ ساعت ورته انتظار وکړي، لکه داسې به یې ریفرېش کړي طلب لاړلو، ما اوچت نه کړو د ځانه لاړلو. صحیح ده. ما دا خبره په ټاپ باندې مونږ د هیډفون نه بټن ووالو، دا مونږ اوس د کسټمر سره چې زمونږ رابطه میلاو کړله. اوس لکه فرض که تا ته څه مسله جوړه شوي، لکه تا طلب رسولی کس کال نه اوچتی یا تو هوټل ته لاړې هوټل بند وي، نو تو به څه چل وکړې؟ تو به د کسر په دې ځای ورته په انګلیش کې که په عربۍ کې دې ځای دلته ورته ولیکې چې بھائی ماته دا مسله راغلې ده. بل د دو طریقې کار څه شي؟ بل طریقې کار دا هم دی چې لکه دا بل طلب راللو، دا BNG دا یو طلب دی د 169 ریالو طلب دی، ما ته په دې کې 20 ریال میلاو شي. هوټل زمانه 16 کیلومتر لري دی او کس بیا د هوټل نه په اسکان کې اوسېږي، هغه بیا د هغه نه 11 کیلومتر چې دی که نه هغه اخواته دی. صحیح ده. نو دا طریقې کار دی که دا اوس طلب ما اکسپټ کو، نو لازم مسله اوس دا ده چې لکه یو طلب دې سر ته نه رسولی نو بل طلب تا ته نه میلاوي، دا به ستا په وینډوز باندې نښتی. لازم به چې طلب دې اوکې کړو نو هغه بیا سر ته رسي، خامخا به یې رسي. چې څو طلبونه دي لکه ونه رسول، لکه تا اوکې که دا کمپنۍ د میسیج وکړو چې دا طلب زما نه لرې دی، ما د گاډۍ سبا نه ورته کې گاډۍ خراب شو په دې وجې زه نشم کولی، دا زما نه کینسل کا. حالانکې تو په دې وجې کې لکه کیدای شي تو هغه هوټل کې رش زیات وي یا ستا بله داسې مسله تا ته جوړه شي، نو که جینون مسلې خو ورته ووایه خیر دی. لیکن که فرضي مسله تو جوړه کړي چې لکه فرض کړه ستوال بیګ ته ولاړ او ډېر زیات راشي، تا ته پته لګي 2 ګنټې پس نمبر راځي، نو کمپنۍ ته پاکه خبر وي چې باید 2 ګنټې هم زما نمبر نه راځي. لیکن که فرضي داسې څو طلب څو پیرې داسې مسلې جوړې کړي نو بیا هغو تا ته په هغې نظر ګوري چې لکه دا کس یا فراډ کوي یا داسې څه کوي. صحیح ده. دا چې ما داسې ریفریش کړه طلب راتلی نه دی، د BNG دا راتلی نه دی، دا دلته کې په دې ځای کې موجود دی. نو زه څه کوم؟ زه یې ډسلاین کوم، لکه چې زه اوس طلب نه کول غواړم، ما دا دلته کې ډسلاین مې کو. چې څنګه مې ډسلاین کو د کار یې دونه دی، یو په دې لږ ساعت کې 3 طلب رالل. دا ورک ټایم، د ورک ټایم طلب دی، دا تقریبا ما ته مخامخ دی، زمانه تقریبا په 90 میټرو کې دی، لکه مخامخ زنګ دی چېرته اوسېږو ته بالکل مخامخ دی. او کس چاته چې وړه غواړي هغه بیا په تقریبا څه کم 3 کیلومتره کې دی، ما ته په دې کې 11 ریال میلاویږي. دا اوس هغه طلب دی چې په دې کې نه زه سړه کوم، دا پیسې چې که نو دلته کې نه دي لیکلي زه پیسې څه ورکوم، دا د کس آنلاین پیمنټ کړی. کله ما اکسپټ کو زه هوټل ته لاړم، پیمنټ بار ریډي شوي، زه به لاړ شم خالي د نمبر ورته وښیم چې دا نمبر طلب دی او دا مال راکړه، هغه مال تیار کړي راوړي کړي. او چې کله طلب زه بیا هغې نه بس په بل ویډیو کې تاسو وایي چې څنګه به طلب زه رسوم، نو هغه طلب چې کله ورسوم نو اوکې کړم، طلب کله بند شي دا کم چې دا 11 ریال دوی ما ته لیکلي دا به ما ته زما والټ ته راشي. صحیح ده. نو دا طریقې کار دی، دا سیستم دی دغه، او انشاءالله چې څه قسمه مسله وي څه قسمه دغه وي کوشش کوئ په خپل باندې، هېڅ ګران نه دی، بالکل آسان دی، په دې کې هېڅ مشکلات نه چې څو طلبونه سړی وکړي په خپله پوه شي. مسله د لوکیشن ده، نو په فارغ ټایم کې خپل لوکیشن د مدینې لکه زه فرض کړه مدینه کې یم نو زه به ټول لوکیشن وایم، مدینه به دا روډونه ځان ته معلوم. مدینه په 3 دایرېانو باندې جوړې ده، حرم نه چپچاپېره دایرې ده، یو په منځ کې یو دایرې ده، یو دایرې ثالث ده. د دې دایرې نه تو اندازه په منځ مدینې بالکل په منځ په مدینې په 2 روډونو باندې بالکل په منځ 2 حصې شوي ده، یو څه طریق ملک عبدالعزیز او بل طریق سلام. دا طریق سلام او طریق ملک عبدالعزیز د دې نه مدینه نیمه یو طرف ته پرته ده، نیمه بل طرف ته پرته ده. نو چې تو طلب معلومي نو تو به دې ته ګوري چې لکه دا د ملک عبدالعزیز او طریق سلام نه طلب کم طرف ته دي، د دې 2 روډونه چې دي که نه تو لکه د ټولو مدینې چې ډایرکشن معلومولی شي. صحیح ده. او بیا عزیزي او دا خو دغه طرفونه خو بیا لکه نوي روډ ورته موتی دي، نو دا بیا بهرحال کوشش دا پکار دی چې کم ځای درته نږدې نو دغه طلب اوچتول پکار دی، او داسې دی چې کم ځای رش وي او هلته کې ټریفک وي او هغه د هغه ځای نه ځان ساتل پکار دی. نور په زه تاسو مزید پوه کړم انشاءالله چې کله ډیلیوریانې شروع کړو، یو ځای ډیلیوریانې کوو
نو علاقې اوس تاسو ته وښیم چې په کم کم علاقو کې طلبونه ښه دي، کم کم هوټلو طلبونه ښه دي، په کم کې ګټه سیوا ده، تکلیف پکې کم دی او ډیلیوري به چې طلب دې راغېستونه مخکې به د هوټل والا سره څنګه پروګرام برابرې چې تو رسې او ستا طلب هلته کې تیار وي. زیاتره د خلکو دا کیسونه لکه هغو طلبونه جین الریډي تیار کړي، خلک پسې لاړ نه شي، نو اوس هوټل والا دا کوي چې طلب نه تیارې دا وخته پورې چې څه وخته پورې کس نه تللی. نو اوس دا مسله جوړه ده، نو تو به د هوټلو نمبر د زیاتره هوټل نمبر به ځان سره ساتي، په خوش اخلاقۍ به هغوس نمبر یې علي او بیا به یې تعلق ساتي، داسې یو څه هوټل ټارګېټ کړي چې زه به دا د هوټل خالي طلبونه کوم. او دا کسان چې څنګه طلب د هغه هوټل رالو اوکې که وا د ټلیفون به زما تر دا پلانکي نمبر تل تیار کړه، زه په لار در روان یم، نو هغه بیا تعالی طلب تیاروي. صحیح ده. ان شاء الله د الله په امان. تاسو که په څه قسمه د دین علاوه مسلې نو اوس به مونږ طلبونه دي نه مخکې ویډیوزګانو کې مونږ طلبونه کوو، تاسو به یې چې څنګه کېږي. صحیح ده. الله په امان.